بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. د دې ځاینا د آدم علیه السلام واقعه بیانېږي او د دې تعلق د هغه دعوار توحید سره دی یا ایها الناس اعبدوا چې تاسو د یو الله بندگی کوئ ځکه چې مخلوق دی خالق نشي جوړې دی او مخلوق د عبادت مستحق نشي جوړې دی ځکه چې مخلوق درې قسمه دی. یو خاکی دی انسان، یو نوری دی ملائک او یو ناری دی شیطان او جنات. نو ارچ خاکی مخلوق دی نو هغه خو دوکه وخوره او چې کم نو دا نوری مخلوق دی اگر چې اعتراض اونکو خو استفسار وکړو او دام د شان د عبودیت سره نه د لایق او ناری مخلوق غستاسو آبایی دشمن دی نو چې یو مخلوق هم رب نشي جوړې دی نو د یو الله بندگی کوي چې هغه الله دی. دا اذا هغه آبایی دشمن دستاسو دا پلار سره د دشمنی کړي او نوري خو اعتراض اگر چونکو خو استفسار وکړو طلب د معلومات وضاحت طلب کچول آدم علیه السلام پیدا کړي. دا اذا دا ظرفیه ده یو دل عامل پکاروي او دویم ورله مضاف الیه پکاروي. نو مضاف الیه خدا ما بعد جمله ده او د دې وجه دا اذ مبنی هم ده ځکه د مضاف ته جمله ده او عامل ورله اذکر فعل ده. دا اذکر د دې معنا دا نه چې ته یاد کا بلکې د اذکر معنا ته بیان کا اے پیغمبر خلق ته بیان کا او اذکر دا مطلب نه دی چې د مخ کې نه پیغمبر ته ګینه دا قسم ده چې ته لکه څنګه چې نور واقعات ځای په ځای قران کې ذکر کیږي او د پیغمبر په جبه بیانېږي نو دغه رنګ دا واقعا پیغمبر خلق ته بیان او بعض علما وی چې دا اذ زائد دی او درم قولدار چې دا اس په معنا د قد سره دی. د انسانانو نوړان دی په دې ځمکه کې جنات اوسېدل تر څو وخت پورې الله اسمانونو ازمکه ملائک او جنات پیدا کړل. نو ملائک اسمان کې الله اوسول او جنات ازمکه کې اوسول خو څو وخت بعد په دې جناتو کې سرکشي پیدا شو یو بل سره به جګړه کولې نو الله تعالی فرشتي راولېږلې نو دوی اوشړل صحارا ته ځنګلاتو ته شاړو ته. دغه وخت کې دا ابلیس لا وړو کې نو د فرشتو په سفارش الله تعالی اسمان ته وخېجو او آلته عبادت شروع کو. د فرشتو مسک ډېر وخت پورې دی پاتې کېده او امام مظهری لیکلی دی هغه دا واقع لغونته مختلف لیکلی دا
هغه وایي چې دا ابلیس فرشتو سره پاتې کېده او د ډېر زیات عبادت کو. نو الله چې کله د جناتو سرکشي شروع کړه، محاربة الجن، یو فرشتي یو جماعتو، هغه جماعت راولېږه د دې پیریانو د ډلې د جنگ دپاره او د دوی د شړلو دپاره. د دغه ډلې سردار ابلیس و، هغه هم ورسره راغی. نو هغه دا پیریان وشړل او ده به د الله بندګي کوله. نو الله دله د ځمکې بادشاهي هم ورکړه او د ړومبني اسمان بادشاهي هم دله ورکړه. نو ده به کله په ځمکه کې بندګي کوله، کله به اسمان کې کوله، کله به جنت کې کوله. نو د ده په زړه کې یو عجب پیدا شو چې دا ماله الله د ځمکې او د اسمان اختیار ځکه راکړ چې زه ډېر معزز یم او د الله په نظر کې زمانه اکرم اشرف معزز بل څوک نشته. الله جل جلاله د دغه جماعت مخې ته تذکره وکړه، انی جاعل فی الارض خلیفه، چې زه ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم. دا د هغه جماعت وړاندې الله تعالی تذکره وکړه. او امام مظهری نو دغه وخت کې بیا د دې ابلیس په زړه کې د دې خلیفه دا نوم چې صرف واورېده نو ورسره عداوت پیدا شي. او امام مظهری د ابن عباس رضی الله عنهما نه یو روایت نقل کړی دی د امام بغوی په حواله، وی الله د آدم علیه السلام بدن لا پیدا کړی نو، جوسه و صرف روح پکې نو، د طائف او د مکې منځ کې پروتو. نو وی دا د فرشتو یو جماعت په تیرېده د سردار ابلیس و. نو ابلیس لکه وی چې دا سله پیدا شي او د ده به څه مقصدي. نو بیا یې فرشتو ته ووی که چېرې تاسو ته د ده د اطاعت الله حکم وکړي نو تاسو به څه کوئ؟ وایي موږ به د خپل رب اطاعت کوو. او ابلیس په زړه کې ووی که چېرې زه په ده مسلط شم نو زه به یې هلاک کړم. لو سلطت علیه لاهلکنه، او که چېرته ولو سلط علی لاعصینه، او که په ما دې مسلط شو نو زه به نافرماني کوم. نو دا الله جل جلاله د هغه خبرې تذکره کوي. اوس آدم علیه السلام لا پیدا نه دی او الله د هغې نه مخکې ملایکو ته د هغه تذکره هم وکړه او د هغه لقب هم ذکر کړه خلیفه. نو په دې کې ګڼ شمېر حکمتونه، یو حکمت پکې هغه تعلیم د مشورې و. اگر چې دا الفاظ د مشورې نه دي او نه الله مشورې ته محتاج دی، دا خو اخبار دی، خو الله تعلیم د مشورې ورکوي چې تاسو د هر یو کار د کولو نه وړاندې یو بل سره مشوره کوئ. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، چې چا مشوره کړي هغه به چېرې پښیمانه نشي، او څوک چې استخاره کوي نو دی به چېرې هم نامراده نشي. دویم نمبر په دې کې تعظیم د حضرت آدم دی علیه السلام، چې د هغه د پیدایش نه وړاندې الله جل جلاله د هغه تذکره کوي. او دریم نمبر په دې کې دې طرف ته اشاره ده چې د خیر کثیر د حاصلولو دپاره شر قلیل برداشت کول دا عین د حکمت تقاضا ده. چې د انسان پیدا کولو کې خو یو ګونه شرم دی، فسادونه خوري، وینې تویې، قتل و قتال کوي، حقیقتا هم داسې ده، خو لیکن خیر کثیر دی پکې چې انبیا پیدا شو، اولیاء پیدا شو، د الله عبادت کوونکي، د الله نظام جوړونکي پیدا شو، نو دا خیر کثیر دی. د خیر کثیر دپاره که شر قلیل برداشت کړی شي دا عین د حکمت تقاضا ده. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ قَالَ بیان کئے پیغمبران، قَالَ رَبُّكَ پکم وقت چو فرمائل او اوی پروردگار ستا للملائکتی فرشتوتا. ملائکہ دا جمع دا ملک دا، ملک یو ملک دے
داغه جمع ملوک راځي هغه بادشاہ ته وایي او یو ملک دی دا ملکیت ته وایي جمع املاک راځي او دې باندې پوهیږي نو د ملک نه مالک مشتق کیږي او د ملک نه ملک مشتق کیږي بادشاہ ملائکه دا د ملک جمع ده نو بعضی اهل لغت وایي چې دا ملک په اصل کې د ملکون ما دا الکا یلکو الوکتن نه ده او د الوکتن معنی د عبادت کرنا او فرشتیم د الله بندگی کوي ځکه ورته ملائک وایي نو وایي اصل کې د ملکون نو بیا پکې قلب مکانی وشوه دا حمزه د لام ځای ته لاړه لام د حمزه ځای ته راغی نو مل اکون ته جوړ شو څه دی نه جوړ شو مل اکون نو بیا د یسلو قانون پکې ولګېده خو وجوبي ولګېده حمزه حرکت ما قبل لور کړی او حمزه حذف کړی شو نو ملک ته جوړ شو او جمع راځي ملائکتون نو دا جمع ده د ملکون او سو کوئی نه دا عمدک کمل اکون دے قلب مکانی پکې نه ده شوی لکه شمائل د شمعلون جمع ده نو ملائک د مل اکون جمع ده وایي دې کې قلب مکانی نه ده شوی او ملک څه ته وایي مخلوق نورانی یتشکل باشکال مختلفه لا یذکر ولا یؤنس حدیث کے راضی دا مسلم شریف روایت تے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی حضور پاک کو فرمائل خلقت الملائکت من نور چه دا فرشتی دا نور نہ پیدا کرے شوی دی خو گورے دا نور مخلوق دے دا کم نور نہ چه ملائک پیدا دی یو آغا نور دے چه دا آغے اطلاق فزاد دا اللہ شوی دے اللہ نور السماوات والارض آغا نور دانه دی خو قدیم دی دیبانه پویک نو دا نورانی مخلوق دی د نور نه پیدا دی مختلف شکلونه اختیارولش او نه پکې مذکر شته او نه پکې مؤنث شته او پریان دا مخلوق ناری يتشکل باشکال قد یذکر وقد یؤنث دا د اور نه پیدا مخلوق دی څنګه والجان خلقناه من نار السموم قرآن وی نو دا د اور نه پیدا دي او د مختلف شکلونه اختیارولش او د کې مذکرم وی مؤنثم وی نو ګوره هغه نورانی مخلوق دی ملائک او دا ناری مخلوق دی بل آلتا مذکر مؤنث نشتا جناتو کشتا په ملائکو کې توالد او تناسل نه اغه بچی نه پیدا کړي او جناتو کې وی جنات معنا ده خلق سرا انی خالقون چې یقینا ز پیدا کون کې امام فل ارض پزمک کې خلیفتن یو خلیفہ خلیفہ دا خلافت نه او خلافت وی نیابت تا خلافت وی نیابت الخلیفۃ القائم مقام غیره آغا انسان چې د بل په ځای باندې ولاړ وي نو دې ته وایي خلیفہ لکه مثلا مونږه بعضې ټایم سړی وایي یاره زه به نه یم نو ته به زما په ځای باندې جمع وکړي جمعه به پړاو کې زما په ځای نو اصل امام خو بلي ته د هغه خلیفه شو دې ته وایي نو اوس انسان چې په خپله کار شته چې هغه الله نشي کولی او نه په ممکناتو کې یو داسې مکان شته چې هلته د الله رسایي ممکن نه نو بیا د خلیفتن څه معنی ده پوه شوې بې نو ردي وجه علما وایي خلیفتن تخلفني فی تنفیذ الاحکام والحدود چې زه داسې خلیفه پیدا کوم چې دی به زما نیابت کوي په ځمکه کې باندې الله خلیفه جوړ کړه چې دلته به دی الله احکام منافذ او بعض علما وی چې ټونګه د انسان نه وړاندې په دې ځمکه کې جناتو
چې انسان پیدا شو جنات ختم شو نو خلیفتا تخلف الجن فی ارض الله چې دی و خلیفہ او نائب وی د جناتنا پزمکه د الله کې یعنی جناتنا رستو بده نائب وی او چې بي نو دا خلیفہ معنا ده او درې معنی علماء دا کړی یخلف بعضهم بعضا چې دا به یو بل نائبان وي زوی بلل شي پلار بلل نو زوی براشي او زوی بلل شي نو وسه براشي و دک سدار دنیا نظام دی ار یو د بل خلیفہ ار یو د بل نائب وي نو دا معنا د خلیفہ اوس خلافت او خلیفہ دا د مسلمانانو په ذمہ دارو کې د ټولو اهم ذمہ داری ده د دې وجنه چې کله حضور پاک وفات نو د نبی له سلام کفن دفن لانه ده شوی هغه مسله صحابه پر خدا او لاړل چې مسله د خلافت مخې تراشي چې د حضور پاک نرستو د پیغمبر نائب او خلیفہ دا بسوک وي ځکه چې خلیفہ نه نو چې څومره دینی احکامات دي د دې ټول تعلق د خلیفہ سره منځونه بده پڑھاوي جمعه اخترونه بده قائمي حدود بده جاری کوي نور چې د دین څومره وظایف او اهم شعبې دي د دې ټول احیاء او د دې ټول د عملي کولو تعلق دا د خلیفہ سره نو د دې وجه نه د خلیفہ انتخاب دا د ټولو نوم بنه نو اوس چې خلیفہ کله جوړیږي نو د دې مختلفه طریقې وي یو طریقې دا ده چې دا سابقه خلیفہ تشریع کی چې زمانہ بعد بلا پلان کې خلیفہ لکه خلافت د عمر رضی الله عنه چې حضرت ابوبکر د ځان نرستو تشریع وکړه چې زمانہ بعد به خلیفہ دی دویم نمبر شورا د شورا په ذریعه سره کله کله انتخاب د خلیفہ کیږي لکه حضرت عمر چې د ځان نرستو یو شورا جوړ کړي وا کمیټي چې تاسو شپږ کسانو چې تاسو مشورې سره یو کس انتخاب وکړي هم په خپل مس کې به یو کس خلیفہ جوړوي دریم نمبر دا اجماع د اهل حل والعقد اجماع د اهل حل والعقد نو حل وی سپردوتا عقد وی تړلوتا نو دا معنا نه چې تړل او پرانستل کې دا کنایه ده د هغه خلکو اجماع به معتبر وي چې هغه صاحب اقتدار وي صاحب اختیار وي هغه د قیادت او د خلافت په امور باندې فهم لري نو هغه خلک چې اجماع وکي نو اله به خلیفہ جوړيږي لکه د حضرت علی رضی الله عنه خلافت دا په اجماع سره منعقد شي او سلورم نمبر تغلب چې کله یو کس راش او دا چې کوم موجوده خلیفہ دی د سره جګړه وکي او د مغلوب کې ځان غالب راولي نو بعض علما وایي چې دا طریقه صحیح نه ده او جمهور وینا دې سره د شرعن خلیفہ جوړ شي ځکه د خلیفہ د پاره شرایط دي هر انسان خو خلیفہ نشي جوړي او په هغه شرایطو کې یو اهم شرط هغه قوت او قدرت دی نو چې ته مغلوب شنو خو قوت او قدرت نو ردی وجه نه شرعن خلیفہ هغه دی دا د خلیفہ د جوړولو طریقې دي بیا حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا د حضور پاک چې کله وفات کېده نو تر هغه وخت پورې نبی علیہ السلام تشریح نه وکړي چې زمانه بعد به خلیفہ څوک وي خو البته ډیر اشارات او ډیر کنایات موجودو چې دا ابوبکر خلافت طرف ته اشاره و پاږي کې یو قرینه چې اهم وا صحابو د دین استدلال کو نو هغه دا وا چې نبی رسول الله په مرض الوفات کې ابوبکر د ځان په ځای د موږ امام جوړ کړ د امامت صغرا وي او خلافت بادشاہی د امامت کبرا وي هم د دې وجنه چې کله د حضرت ابوبکر خلافت منعقد صحابه ور سره بیعت وکړو نو حضرت علی صاحب لخفو خو د خفګان وجه دا نه و چې زول خلیفہ نشم
حضرت علی سے بوته فرمایل چې زه په دې نیم خفا چې تاسو زه خلیفہ نه کړم ځکه حق ستا دی ته حقدار یې وایي مونږ به بار بار د حضور پاک نه اورېدل چې ما دا کار وکړو ابوبکر را سره او عمر را سره زه پلانکي ځای ته لاړم ابوبکر را سره او عمر را سره دا خبره مې وکړه ابوبکر هم دغه وی عمر هم دغه وی اکثر به حضور پاک دا وی نو مونږ ستا مقام مرتبه پیژنو او چې کوم انسان د الله پیغمبر زمونږ د دین دپاره خوښ کړی دی نو هغه انسان به مونږه د دنیا دپاره ولې نه خوښ خو زه صرف په دې خفه ومه چې کم از کم مونږ نه مشوره اخیستل پکار و د نبي علیه السلام خاندان والا مونږ اهل بیت نو چې مونږ په دغه مجلس کې وی نو دا به ډېره بهتره وه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ووی چې ستا خبره بالکل صحیح ده او ستاسو حق چې مونږ تاسو راغوښتی وی خو چونکې انصار بنو ثقیفه بنو ساعده کې راجمع او هغه سعد ابن عباده چې هغه وخت بیمارو او قد کې پروت صادر په چولو نو هغه عن قریب چې اتفاق کو او دې ځان له خلیفہ جوړو نو هغه خلیفہ جوړ شوی وي حالانکه دا خلافت دا خو صرف د مدینه نو دا خو د مکې د پاره مو د طائف د پاره د بحرین د پاره د یمن د پاره دا ټول جزیره العرب تقریبا د حضور پاک په ژوند کې فتح شوی دی نو دا ټول جزیره العرب کې چې څوره خلک دي نو هغه خو د قریش خلافت منی خو د عام انسان خو نه منی نو فساد براغلی او بل طرف د حضور پاک فرمایلی الائمه من قریش چې ائمه امامان خلفا دا به د قریش نه نو کومه انتظار کوو او مونږ دا خبره نه فیصله کوله نو مزید انتشار پیدا کېده خبره اختلاف نور بګړاوې ده نو مونږ مجبور شو او مونږ ستاسو د مشورې اغستلو نه بغیر دا مسله د خلافت حل کړه حضرت علی سے وته بس دغه مسله ختمه خو اوس د سره بیعت نکوم سحر موز نه بعد چې ټول صحابه او تابعین ارسوک موجود وي د ټول په مخ کې به د سره بیعت کومه د ټول مخ ته بیعت او چې ته شیعاګانو ته دا وای نو وای دا تقیتن کړو دا څه کړو تقیتن کړو ته وای چې هغه وخت کې وسره دی موجود د شیعاګانو چې څومره خبرې دي او څومره بنیاد دی هغه ټول خرافات علی الخرافات دا حقیقت سره تعلق نشته او ګوره عجیب قوم په دنیا کې شیعاګان پیدا کړل دي کته وته د قران بیانې کته وته د حضرت علی سے مقول پیش کې هغه دروغ دي او چې دوی وی پلان کې وي ډنګلی وي دوی یو بلغر نو بس د قران حدیث نم قوي شي د دې ټول د دې چې کم د ټول نه قوي کتاب د اصول کافی دا سه د لکه زمون بخاری دومره مقام دی هغه لور کوي تا هغه کو ګور اگر دې غندونو نه ډک دی هغه بس وی پلان کې وي او ډنګلی وي چې دا چلو پلان کې وی چې دا چلو او دوی چې دا چلو او دو صرف دک خبرې نه پکې چرته حدیث تا نه پکې چرته قران شته بس اون هغه خبره او چې کوم دی د ځان نه جوړي وای دا علی سے تقیتن کړو او دا کار چې کو دا سے کړو ولکه استا دا اوس د خپل ځین پیداوار دی او دی غو د علی سے خپل قول له نو استا قول منو کړه علی سے خبرو نو بهر کیف دا خو مسله د خلافت و نظمون د اهل سنت والجماعت مسلک دار چې خلیفہ بلا فصل د حضور پاک نه بعد دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه او په ټول صحابو کې د حضور پاک نه بعد رومبنه مقام دا د حضرت ابوبکر رضی الله عنه او دا فضائل مناقب هغه د شمیرو د بیانولو ندي بلا ډیر مناقب نو یو قرینه دکوا چې د مز د پاره ټاکلو او د مز د پاره دومره تاکید حکم کړو چې بیبي عائشه ته وې چې ته د پلار پسې خبر اولېګا چې هغه خلکو ته مز پړاو کی نو بیبي عائشه وې چې زما سره کې یو خدشه پیدا شو چې اسنه په دې بیماری کې حضور پاک وفات شي او ابوبکر د نبی له سلام په ژوند د حضور پاک په مسلم مسکلې نبي ابا خلق نعوذ بالله ابوبکر د مستره غني چې هغه درې د نبی له سلام وفات
وای دا مړه کې یو خیال پیدا شي نو ردی وجنه ما حضرت حفصه ته وې چې ته دې پلار ته وې هغه تیز आवाज والم دی هغه به منځو کې نه حضرت عمر مخکې نه دا आवाज هم تیزو کور کې حضور پاک وورید نبی علیہ السلام نے عمر رستو کې ابوبکر مخکې کوي يقبل الله والمؤمنون الا ابا بکر الله او مؤمنان انکار کوي سوا د ابوبکر نه ابوبکر مخکې کوي څومره قوي هغه په مسکر رستو کو ابوبکر رضی الله عنه مخکې کا دمرا تاکید حضور پاک کړه دا ټول قرائن دې خبره چې دا الله د طرف نه پیغمبر ته حکم او ابوبکر به مخکې کوي نو د دین رستو بل دلیل ته ساجت پاتې او بل چې کله حضور پاک اخیری بیان کو د وفات نه وړاندې نو د مسجد نبوي ته د ار یو صحابي د کور نه یو وړه کړکۍ راوتی و حضور پاک وی سد الخوخات الا خوخه ابي بکر دا ټول کړکۍ بند کړي سیوا د ابوبکر چر د بوي او د بل چا بني دام اشاره وا خلافت بلا فصل تا چې د دین بعد به خلیفہ دی جوړیږي او دی باندې پوښت تاسو نورم دلایل نو بهر کیف تصریح نو وشوي و اشارتن دا خبره شوی چې زمانہ بعد خلیفہ وا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو دا خلفای راشدین دا چې کم ترتیب سره هغه خلافت کړل ابوبکر عمر عثمان او علی نو د دې مقام هم دک کړي مرتبه هم دک کسیدا خلافت هم دک کسیده او دک کسی حضور پاک چې خلفای راشدین کم بیان کړی دي داګه نه مرادم دا سلور صحابه کرام دي او دې باندې پوښتنه دغه ته وی خلافت راشده خلافت راشده څه ته وی خلافت علی منهاج النبوت هغه خلافت چې هغه د نبوت په طریقه باندې وي نو دار دې سلورو صحابه خلافت ته او حضور پاک حدیث کې فرمایي الخلافت بعدی 30 سنه زمانہ بعد با خلافت دیر اشکالی او نو دا خلافت راشده مراد ده علی منهاج النبوت مراد ده نو دا دیر اشکال ده چې کله وسره د حضرت حسن رضی الله عنه هغه شپږ میاشتې ملګری کې دا پوره دیر اشکال جوړیږي دا غي نرستو بیا امارت شروع شوه ده بل روایت کې دا عمر غلي دي چې زما د امت دا امر دا به مستقیم وي دا به صحیح وي ترسو پورې چې دولس امامان په دې خلافت کوي نو شیعاګان د دین هغه خپل 12 دولس امامان مرادي او په در په د حضرت علی نه حضرت حسن به حضرت حسین به زین العابدین به امام باقر به امام جعفر الصادق امام تقی امام نقی او امام مهدی امام حسن عسکری او اخره کې امام مهدی دی نو دغه په در په ائمه یادي نو موږ چې دی کې دا دول سواره د قریشونه دي او خدا ضروری نه ده چې دا په در په وي په در په کې دل ضروری نه دي کا مسکه فاصله راشي نو سیدا نو موږ ته مطلق ائمه مرادو او هغه ته دغه ائمه مرادي چې دا کوم را روان دي په در په یو بل پس بهر کې نو دا خلیفہ دی د جمع خلفاء راځي واذ قال ربک او یاد کاغه وخت چې او فرمایل پروردگارستان للملائکه فرشتو تا انی جاعل فی الارض یقینا ز پیدا کون کې ما فی الارض پزمکه کې خلیفتن یو خلیفہ قالوا نو الملائکه تجعل فیها آیا پیدا کې ته پزمکه کې منا غسو یفسد فیها چې فساد بخوري په دې ځمکه کې ويسفك الدماء او تو یوی بوینه نو دا فرشتو څنګه معلومه کړه نو ابن عباس وای چې هغه په جناتو قیاسو ځکه جناتم دغه سو مفسدین او صفاکین نو دې بن قیاسو کو چې دا به مفسدین ویني بتوي نو ځکه دا وای او سو کوئی نه د مختلفو عناصرونه معلومه کړه چې د پیدار آگ پانی هوا مټي نو د دې معلومه کړه او سو کوئی د لفظ خلیفہ نے معلومه کړه چې د خلیفہ ضرورت خو علی چې چرته د اعتدال نه خروج شي حد نه تجاوز شي آیته د خلیفہ او د بادشاہ ضرورت وي نو دې نه معلومه کړه سو کوئی الله وتعالى علم ورکو سو کوئی لوح محفوظ نے معلومه کړه خو بهر کې حضرت تنویر رحمه الله فرمایي چې دا نه اعتراض دی
د ملائکو د طرف نه په حضرت آدم او نه د خپل استحقاق ثابتول دي بلکې دا استفسار دی او د دې مثال داسې دی چې یو حاکم دی او داغه څو نوکران دي هغه نوکران ډېر تابعدار دي دغه هره ذمه داري په ښکلې طریقې سره سرانجام کوي بیا دک حاکم اراده وکړي چې زه یو څو نوکران نور په دې خپله فیکټرۍ کې ځان سره اخلم نو دا زاړه نوکران راجمع کړي او دوی ته ووایي چېرې پلانکې راولمه چې تاسو سره به ملګري شي او زما به نوکرانې خدمت به کوي نو دا زاړه کسان ورته وایي حضرت نوره خوښه ستا ده خو مونږ خو ستا تابعدار یو هر یو کار صحیح طریقې سره کوو او که نورې ذمه دارۍ هم ته مونږ له راکې نو مونږ به صحیح طریقې سره ادا کړو او دغه کم کسان چې دي نو د دې متعلق خو مونږ ته دا رارسېدلې ده چې دا خیانت والم دي نوره خوښه ستا را بهر کې په خو چې څه ذمه داري هغې ته مونږ تیار یو نو دقسې استفسار ملائکو د الله جل جلاله نه چې ستا کم خدمت دی عبادت دی او ثنا تعریفونه دي الله هغه مونږ صحیح طریقې سره بیانو او چونکې دی خو جناتو ته کتل چونکې دا خو عالم الغیب وي نه ملائک جناتو ته کتلیو نو وی چې اسې نه دا انسان هم د جناتو غوندې دغه مسلې پیدا کوي نو ځکه دا خبره وکړه نه دا اعتراض دی او نه دا استحقاق دی او دې باندې پوه شئ او الله تعالی ورته وفرمایل چې زه په څه پوهېږم نو تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ او آدم علیه السلام پیدا کړ نو دا آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کړ د ځمکې د خلافت دپاره دغه د خلافت ذمه داري الله نه فرشتو له ورکړه او نه جناتو له ورکړه دا ولې وایي ملائکو له ځکه ورنکړه چې د خلافت ذمه داري هغه ځای کې پکار وي او هغه ځای کې خلافت چلیږي چې کم ځای کې د فساد والا محل پیدا شي دا تنوین سے عبارت تر توجه کوئ چې کم ځای کې داسې محل وي چې په کم محل کې فساد وي نو هلته خلافت پکار دی اوس ملائکو کې خو فساد د سره شته نه نو هغوی ته د خلافت ضرورت نو ځکه خلافت دی له ورنکړه نو که ته ووایې چې مخکې نه جناتو هغه خو دي فسادیانو نو هغوی له به یې ورکړو وایي نه صرف د خلافت دپاره داسې محل کافي نه دی چې هغه موصوف بالفساد وي بلکې داسې محل هم ضروري دی چې هغه قابل د اصلاح وي قابل د اصلاح وي نو په جناتو کې فساد خو قابلیت د اصلاح نه قابلیت او ملائکو کې قابلیت د اصلاح فساد پکې نه په انسان کې دا دواړه خبرې دي دغه فساد هم دی او قابلیت د اصلاح هم دی نو ځکه الله تعالی دل خلافت ورکړي او دی باندې پوه نو بیا به سوالو کې چې دا صلاحیت الله او خلافت الله د علم د وجه دل ورکړي نو که چرته د علم دا تعلیم الله ملائکو له ورکړی وي نو هغوی به هم خلافت حاصل کړی علم به حاصل کړی وي هغوی به پوه شوی وي نو د هغې جوابدار چې نه اصل کې د الله جل جلاله یو قانون دی هغه قانون دا دی چې الله چې څومره حوادث دي نو دا حوادث الله د اسبابو سره عادتا تړلي دي چې اسباب وي نو حوادث به پیدا کیږي او دې باندې پوه شئ نو ملائکه په دې کې صلاحیت د دغه علم نو دغه صلاحیت د دغه علم نو د دې وجنه دیل د دک خلافت تعلیم ورنکړش او دک تعلیم د خلافت انسان لا ورکړش بیا تنویر سے د دې یو مثال لیکل دی وای عنین چې پیدایشي عنین وي نو اوس د لذت د جماع علم نشي حاصلولی ولې دغه صلاحیت نشتا د لذت د جماع د علم حاصلولو لپاره شرط استعداد د رجولیت دی تاسو په دې پوهیږئ نو که ته وایې چېرې دغه استعداد به پکې الله پیدا کړو ملایکو کې چې خلافت له کوم علم پکار دی کومه پوهه پکار ده
او د هغه علم د پاره چې کوم استعداد پکار دی نو دغه استعداد چې الله انسان کې پیدا کو نو خو ملائکو کې به پیدا کو پوه به نو تانوی سے وینا کچرتا چونکه د دنیا دارالاسباب ده او دا د اسباب عادیو سره متعلق ده نو کچرتا دک استعداد الله ملائکو کې پیدا کړي وي نو بیا به ملائک نه پاتې دا خو انسانان شي لکه مثال دا دی چې حس او حرکت الله حیوان کې پیدا کړي جماعت کې خو الله قادر دی چې په دې ګټه کې پیدا کړي خو کچرته دغه حس او حرکت په دې ګټه کې پیدا شي دا به ګټه نه دا به حیوان دی په دې پوهیږئ نو کدک استعداد چې دا کوم د دې خلافت د علم د پاره ضروری دی کدای ملائکو کې پیدا کړي وي نو بیا به دا فرشتي نه پاتې شوی دینه به انسانان جوړ شوی نو ردی وجه الله تعالی خلافت انسان لور کو ملائکو لور نه دا دې باندې پوښ اتجعل فيها آیا گر پیدا کې الله تعالی فيها پدېزمکه کې من اغه سوک یفسد فيها چې فساد بخوروي پزمکه کې ويسفك الدماء تو یوی بوینه نو د دې خلیفہ نه مراد خود جمهور رائے دا چې د دې نه مراد آدم دی نو دا ملائک چې ورپسې وي من یفسد فيها ويسفك الدماء الانکه خو نبی دی نو دا ولې ویل دي نو وېدا من یفسد فيها ويسفك الدماء بعض علما وایي چې دینه مراد بالقوه دی چې من فيه قوه الافساد ومن فيه قوه سفك الدماء نو په بنو آدم کې خدا قوت نکړي اگر چې آدم علیه السلام کې دا قوت وو خو بروي کار نه دروسته او په نور انسانانو کې وو دې باندې پوښ نو آدم دا ابن عباس وایي چې دا مشتق دی د ادیم الارض نه مقدس مکه ته وایي او چې آدم علیه السلام د کوم خور نه پیدا کېدو نو هغه ټول زمکه د مخ نه راغونډه کړې شوی و ځکه ورته آدم وایي او زحاق وایي دا قدمت نه دی قدمت د غنم رنگ والا ته وایي نو آدم سو کوئی د عربي لفظ دی نو بیا غیر منصرف دی د علمیت او د وزن فعل د وجه ادم دی سن او سو کوئی د عبرانی دی عجمی نو بیا خو پکې حجمه او علمیت دی دغه د ابو البشر یا ابو محمد د کنیت دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه د حضور پاک نه حدیث نقل کړی چې ان الله خلق آدم من قبضه قبضها من جميع الارض چې الله آدم پیدا کړ د هغه خورنا چې د ټول زمکه د مخ نه راغونډه کړي وا فجاء بنو آدم على قدر الارض نو د ټول زمکه چې کوم خاصیتونه دي د ارزه دک سي بني آدم هم پیدا شو منهم الاحمر والاسود بعض سپین دي بعض تور ومنهم السهل والحزن او سوق پکې نرم مزاج ولري او سوق پکې سخت مزاج ولري وبين ذلك او سوق د دې مسک دي والخبيث والطيب سو خود سي اخلاق ولري سبيکارا حدیث نقل کړی د امام ترمذی او دغه رنګ بخاری او مسلم کې د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده هغه خلق الله آدم الله بابا آدم پیدا کړ طوله 60 ذراعا چې داغه وګدواله شپېته غزو بعد العصر يوم الجمعه د جمعې پر د مازیګر نه بعد ابن عباس وای چې کله پکې الله روح واچو په بابا آدم کې نو اتته النفخه من قبل راسه ان صاحب کې د سر د طرف نراله فجعلت لا تجري منه في شيء الا صار لحما ودما چې د روح ردن کېدو او کم ځای باندې راته ردنو بس هغه نه وغوخه او ویني والا لغه جوړېدا تاسو په دې پوه شئ او ابو امامه وای چې د حضور پاک نه چاته پوښتنه د آدم علیه السلام بارکه نبی کان آدم علیه السلام نبی نو قال نعم مکلم الله وسره خبرم کړي قال فكم كان بينه وبين نوح نو د آدم او د نوح علیه السلام مس کې سوره فاصله وا قال 10 قرون لس پیړای وي یعنی 1000 سال فاصله وا دا حدیث ابن حبان نقل کړی دی اتجعل فيها آیات پیدا کې پدېسمکه کې من يفسد فيها اغسوک چې فساد بخوروي پزمکه کې
ويسفك الدماء تو يوي بوینه ونحن نسبح او حال داره داو حالیه دا چې مونږه نسبح پاکی بیانو نیو د تسبیح بحمدک سرد حمد ستانا ونقدس لك نیو د تسبیح یو د تحمید یو د تقدیس نو تسبیح دا ویل کیږي تنزیه الله فی الاقوال والافعال فاقوال او افعال کې د الله پاکی بیانول والتقدیس فی الاعتقاد او تقدیس په اعتقاد کې د الله پاکی پیش کول او تحمید ویل کیږي توصیف الله بصفات الاکرام بصفات الاکرام والتقدیس بصفات الجلال یو دی صفات اکرام چې موږ ته صفات جمالیه او یو دی صفات الجلال صفات جلالیه نو دا تحمید صفات جمالیه د الله بیانول د دوی حمد او سو کوئی تسبیح ویل کیږي تنزیه الله عن الصفات السلبیه چې دا کوم سلبی صفاتونه دي نو دا غي نه د الله پاکي بیانول او تحمید ویل کیږي توصیف الله تعالی بالصفات الثبوتیه چې دا کوم ثبوتی صفات دي دا د الله د لپاره بیانول ونحن نسبح او حال دار چې مونږه پاکي بیانو بحمدک سره د حمد ستانه ونقدس لك ونعظمك مجاهد معنا کوي او لوی بیان اوستا تعظیم کو اوستا اے الله تعالی نو د پیغمبر علی السلام نه تاسو کو ای الکلام افضل چې کوم کلام افضل له نو قال حضور پاک کو فرمایل مصطفى الله لملائکته اغه کلام افضل له کوم چې الله د خپل ملائکو د پاره غوړه کړل چې هغه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم قال نووي الله تعالی انی اعلم یقینا زخ پویګما ما لا تعلمون فاغ سجتا سو په نه پویګی نو ابن عباس وی چې اعلم ما فی نفس ابلیس من البغي والمعصیه چې زه پویګما په هغه سباندې چې هغه د ابلیس په نفس کې دی بغي فساد او گناہ وای د دې معنی دا ده من البغي والمعصيه او قطاده وای چې سيكون من ذلك الخليفه انبياء وصالحون زپدی پویګم تاسو په نه پویګی چې د دې خلیفہ نه با انبیاء او نیکان پیدا کیږي قال اوی الله تعالی انی اعلم یقینا یا خصغه متکلم ده او سو کو اسم تفضیل اعلم زخ پویګم ما لا تعلمون فاغ سج تاسو په نه پویګی وعلم آدم الاسماء كلها تعلیم ورک الله تعالی آدم تام الاسماء كلها د نمونو كلها د ټولو ابن عباس وی چې ټول نمونو تعلیم ولو علمه كل الاسماء خود دینه مراد د جزئیات نمونه نه دي د دینه مراد د اجناس د انواع نمونه دي چې دا خر دی دا کتاب دی دا قلم دی د اجناس نمونه د جزئیاتونه او ابو العالیه وی چې اسماء الملائکه د ملائکه نمونه ولا ورکړل وی خودل وتا او امام مظهری وی زما دا اقوال نه دي خو وليست هذه الاقوال بمرضيه عندي زمانه دي خو بلکې د الاسماء كلها مراد الاسماء الالهيه چې الله آدم علیه السلام لا تعلیم ورکړ د اسماء الهیو ولې وای کته د نور اسماء مراد کې لکه ابن عباس وی چې حتى القصعه والقصيعه ترکاسی او پیاله او تردی پورې بیان وته وکړو نو دا خو مدار د فضیلت نه دی
کدا نمونه مدار د فضیلت شي نو بیا خو به صحابه افضل چې د حضور پاک نه، ځکه حضور پاک وایي انتم اعلم بامور دنیاکم. چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړو نو په مدینه منوره کې به صحابه تعبیر کو. تعبیر دا و چې د کجوري د یو نبی سرنګ را کټ کړه نو بل کې به اوټا کړه تاسو د قلم وای نو دغه عمل به کو. نو د نبی له سلام وی چې دې خو څه فائدہ نشته مکه وای دا. نو چې په دغه کال اولک نو کجوري کمش حضور پاک وی دا ولې وای چې دا دک تاسو تعبیر مکه وای چې مونږ دا اونکو نو دا کجوري کمې کوي وای کوي انتم اعلم بامور الدنيا. نو کچرته دا عام نمونه مدار د فضیلت شي نبی خو به صحابه افضل شي د حضور پاک نه. نو د دین مراد الاسماء الالهیه دي. نبی په اعتراض کړل چې دا الله نمونه خو غیر متناهی دي. لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربه ولو جئنا بمثله مددا. نو داغي تعلیم خو ممکن نه چې غیر متناهی دي. نو داغي تعلیم بسنګ ورکړي او څنګه په آدم علی السلام پوښ نبی جواب کړی چې دل تکي وعلمک تعلیم د اسماء علم اجمالی مراد ده. یعنی الله آدم علیه السلام ته د خپل ټول نمونو اجمالی علم ورک. نو د دک علم او دغه تعلیم د وجنا آدم علیه السلام کې الله یو استعداد پیدا کړ چې دا هغه نه بعد با آدم علیه السلام د الله په نمونه کې کم نوم ته متوجه کېده نو هغه نوم به مستحضر کېده. لکه مثال د طالبانو دی چې ته دې یو کتاب پڑھاو کې نو اوس اجمالی علم د دې راغی تفصیلی علم خو نه راځي په هر جزئیه د چا علم خود د یو استعداد پیدا شي کله د علم په حواله ته د مخې ته یو مسلک دی نو د تبع هغه مسله مستحضر کیږي او د به تا ته کلام کول شي. دا باندې پوښ نو وای دا مراد دی. امام مظهری وای علم تفصیلی نه دی مراد. اعتراض ختم شو. وعلم آدم الاسماء تعلیم ورک الله آدم علیہ السلام ته الاسماء د نمونو كلها د ټولو ثم عرضهم بیا پیش کړل دغه نمونه علی الملائکه فرشتو ته نو پیش کړل. نو عرض دا معنا چې ورته او خدل چې دا شی د نوم څه دی او د فائدہ څه ده. د نوم څه دی فائدہ څه ده. نو دا تعلیم الله آدم علیہ السلام ملائکه دوه ور کړ خو چونکه هغه کې استعداد نو بل داغه وته ضرورت نو نو ردی وجه هغه علم حاصل نکړل او آدم علیہ السلام کې چونکه استعداد مو هغه ته ضرورت مو نو هغه حاصل په دې پوښي. ثم عرضهم بیا پیش کړل آدم علیہ السلام دا نمونه علی الملائکه ملائکه فقال نو اوه آدم علیہ السلام یا اوه الله تعالی انبئونی اخبرونی خبر را کئی ماتا بے اسماء هؤلاء پنومونو د دې شیونو باندې نو دا امر د تعجیز د پاره دی دا تک ایجاب د پاره نه دی. نو تکلیف مالا یطاق نه لازمي چې دا خور دی د وس نه بار دی ځکه دی کې استعداد نشتا ذکر نه دی نو څنګه ته الله وایي چې دې خبر را کئی پوښوي. ان کنتم صادقین کئی تاسو رښتونی. نو اوس بسر چې کله شرط ذکر شي او د شرط نه بعد جزا نه نو امام سیبوی او جمهور بسرین وایي چې ال جزا مقدر وي ځکه تقدیم د جزا علی الشرط پیدا خلاف الاصل نو دلته جزا مقدر ده. ان کنتم صادقین فانبئونی هم دکل او کوفین وایي چې دا کوم مخه ترغله ده نو دا جزا ده کنه وایي تقدیم د جزا علی الشرط هغه وایي خلاف الاصل نه ده. اوس مخکې د ملائکه دو قول ذکر شوی دي یو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء او دویم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اوس کتا سرشتونی
نو د دې کم کلام چړون بیره چې ته آیا پیدا کې داسې کس دا خو انشاء ده او انشاء په صدق او کذب نه متصف کی خیال لري او ورپسې چې یو د ملائکو دا قول له اتجعل فيها من يفسد فيها نو د صدق او کذب تعلق د دې قول سره نشي راتلی ځکه دا انشاء ده او انشاء کې د صدق او د کذب احتمال نه ویږي او د ان کنتم صادقین د دې تعلق د نحن نسبح بحمدک سره نشي راتلی ځکه خو یقینا صادق دی خیال لري نو د ان کنتم صادقین سمانه ده خبره پور نو د دې جواب دار چې دا ان کنتم صادقین د دې تعلق د منطق سره نه دی د غیر منطق سره دی نو غیر منطق دا دی چې ملائکه په خپل مس کې او خبره ویلې وا چې لن يخلق الله خلقا اکرم علیه منا ولا اعلم الله ارجز داسې مخلوق نه پیدا کوي چې الله ته زموږ نه ډیر ګران وي او زموږ نه ډیر پوهیږي هغه نو الله وته چې دک خبره کې رښتونی نو زماله د دین نمونه خبر راکړي چې تاسو نه ډیر پوښتنه کې نشته په دې ورسې خو بیا په سوال دی چې د ان کنتم صادقین معنا دا کتا سرښتونی د دې مقابله کې کاذبین راځي نو نعوذ بالله ملائک دروغجن شوي او درو او معصوم دي سوال باندې پوښ نو جواب دا دی چې د صدق مقابله څنګه کذب د دې مقابله کې راځي نو دک کرانګه کله کله صدق او مقابله د اصابت ال الحق هم راځي او معنا ده اصابت ال الحق هم راځي نو د ان کنتم صادقین معنا ده ان کنتم مصیبین ال الحق کتا سو حق رسیدون کی نو مال د دین مونږ خبر راکې او یا صادقین په معنا د عالمین والا ان کنتم صادقین کچری تاسو حق ترسیدون کی یا علم لرون کے قالو نو اول فرشتو سبحانک پاکی د تعالی را لا علم لنا نشتر علم مونتا نو ګور د الله نفي جنس تا نو د جنس نفي وکړه د پاره د مبالغه لا علم لنا نشتر علم مونتا الا ما علمتنا مگر صرف هغه چې تای تعلیم را کړل مونتا انک بشکتا انت العلیم الحکیم یقینا یہ علم و حکمت والا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین تو منذ کے نور بمزن بعد انشاءاللہ بس انت اللهم انا توفيق بالله اسمع عندك